موږ څومره پردی مال خورو، څومره عبادتونه کوو، سجدي اوږدې کوو، رب ته جړاګانې کوو، دا هېڅ په کار نه راځي ګورئ چې پردی حق خوري. حضرت انس رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی، د حضور پاک کې 10 کاله خدمت کړی دی، د ام سلیم زوی و. حضور پاک لی راوستو، یا رسول الله وی دا قبول که خدمت دپاره مې دله راوستی دی. خدمت کوي د حضور پاک. حضور پاک دته یو دعا کړې وه، وی اللهم بارک فی عمرک و مالک و اولادک، وی الله دې ستا په عمر، مال او په اولاد کې برکت واچوي. او د حضور پاک دا یو دعا قبوله شوې وه د هغه په حق کې. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي، وی زما په عمر چې دی وی هغه د 100 کالو نه زیات دی، او دا د دمشق یا د مصر ټولو کې آخرنی صحابي دی چې دی وفات شوی دی. دا هغه صحابي دی چې کم صحابو سره د حضرت ابو حنیفه رحمت الله علیه ملاقات شوی دی، هغې کې یو دام دی. دی وی زما عمر د 100 نه زیات دی، خو په عمر کې مې برکت څنګه دی؟ وی نه مې چېرته ویښته سپین شوي دي، نه مې چېرته غاښ پرېوتی دی، بلکل روغ رمټ یم. دا د حضور پاک دعا د هغه برکت دا دی. دویم په مال کې برکت. وی د ټولو خلکو باغونه په کال کې یو ځل میوه کوي. وی حضور پاک ما ته دعا کړې ده، وی زما باغ په کال کې 2 ځل میوه کوي. دا د مال برکت شو. او د اولاد برکت. وی تر اوسه پورې وی ما خپل اولادو کې 200 بچي کتلی دي، پر نوسو کې کړوسو کې، پته نشته دی نه پس بس مره راځي. دا هغه برکت دی. الله تعالی ولې عمر هم زیات کو، مال هم زیات کو، اولاد هم زیات کو. نو دی یو ځل حضور پاک ته وی یا رسول الله وی ما ته داسې یو دعا وښایه، یا ما ته داسې دعا وکړه چې زه مستجاب الدعوات شم. مستجاب الدعوات دی ته وایي چې څنګه لاس اوچتوي رب نه دعا غواړي، رب د هغه دعا قبلوي. حضور پاک ورته ډېره عجیبه خبره کوي. او دا ګورې زموږ د ټولو دپاره ده، سوای د حضرت انس رضی الله دپاره نه وه. حضور پاک ورته وایي وی حلال وګټه او حلال خېټې ته واچوه، چې کومه دعا غواړې رب به دې قبلوي. موږ څه کوو؟ پردې حقونه خورو، مالونه خورو، په خېټه کې حرام پراته دي. موږ وایي سورت یاسین وایو، سورت واقعه وایو، نوافل کوو، تهجد کوو، خدای هم دعا نه قبلوي. نو معلومیږي دا چې په خېټه کې حرام پروت دی. معلومیږي دا چې وجود باندې کومه کپړه دا د حرامو ده. معلومیږي دا چې په کم کور کې پروت هم دا حرامو دی. موسی علیه السلام په لار باندې روان دی، یو کس ګوري جاړي، د خدای صفتونه کوي، داسې ناشنا صفتونه چې موسی علیه السلام حیران دی. هغه وایي دا خو زما امتي دی، شاته ودرېده. هغه وایي د دې امتي په دعا باندې به زه امین ویم، رب به زما دعاګانې هم قبلوي. اوس هم جاړي، فریادونه کوي رب ته. جبرائیل امین راځي، موسی څه ته ولاړې؟ وی دې امتي ته ولاړې مدد دی چې دا کومه دعا غواړي دا به خدای نه رد کوي. وی زه یم چې دا دعا د سره زم امین وکم، زما هم دعا قبوله شي. وی راځه ارادت وي د دعا نه قبلیږي. وی مې ولې نه قبلیږي؟ وی چې په کم کور کې پاتې کېږي د حرامو دی، کومه کپړې په وجودو باندې ده د حرامو ده، او کم خوراک یې کړی ده د حرامو دی. کم سړی چې حرام خوري کوي، یون وړی حرام خوري کوي، 40 ورځې د عبادت نه قبلیږي. او حضور پاک وایي وی که یو سړی یو ټوکړه غوښه د وجود ته لاړه، هغه د حرام وه، وی فالنار اولا بها، وی د جهنم اور د دې دپاره ټولو کې لوی دی. ګورې د دې نه ځان ساتل پکار دي. یو صحابي راځي حضور پاک ته، وی یا رسول الله وی زه چې کله جهاد کې شامل شم او دلته شهید شم چرته بدم؟ حضور پاک ورته وی جنت ته به ځې. صحابي لاړو جهاد له منډه کوي، ورته وی راواپس چې راغو، ورته وی که چرته ته شهید شي بیا را ژوندی شي بالفرض، حالانکې چې مړ شي بیا نه ژوندی کېږي، د قیامت په ورځ به ژوندی کېږي. وی که بیا شهید شي او بیا را ژوندی شي، که بیا شهید شي بیا را ژوندی شي، او وی که چرته په خېټه کې د حرامو یو ذره برابر پرتی دی، ګوتې ته اشاره وکړو، یو ذرې برابر پرتی، نو وی ترڅو پورې د پردې حق پروتي، وی ترڅو پورې دا حق دیني ورکړی جنت ته نشي تللی. مونږ په پردي ماونو باندې خېټې اچولې دي، او د خدای نه د لوی لوی امیدونو تمنا لرو چې الله به راباندې د رحمت باران راوري، الله به راباندې رحمتونه راوري.
څه غلاګانې نه کوو. سړکونه مونږ غلاګانې کوو، بوټي ته کور ته وړو، جوماتونه مونږ چپلې وړو، په لاره کې که چېرته په پیو کې مونږ اوبه اچو، څه مونږ نه کوو. په هر یو شیز کې ملاوټ، دوکه، په کپړو کې مونږ خلکو سره دوکې کوو او مونږ د خدای نه لوی لوی امیدونه ساتو. دا زمونږ هسې یو عجیبه سوچ دی چې یاره بس زه به ښه وانې وکړم، اخره کې به خدای ته کېږم، بس خدای به مې معاف کړي. هسې اسانه خبره ده. حق ادا کړي پردی. حلال وګټه. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ ته حضور پاک وایي او حلال اخرى چې کومه دعا غواړې رب به دې قبلوي. محترمو، حلال مال ګټئ، لږه دې وي چې څه دې په قسمت کې رب بدله درکوي. او رب دومره غفور او رحیم ذات دی چې هغه خپل بندګان ګوره د لوږې نه نه مړه کوي. ګورې چې هر ځای یې وله رارسوي. د پیغمبر نه خو لوی نه شو کېدی که نه. الان کې حضور پاک په یو موقع کې خېټې پسې کاڼي هم تړلي د لوږې د وجې نه. بعضې صحابه داسې وو چې هغې باندې به بېهوشي راغله د لوږې د وجې نه. او تاسو رښتیا ووایئ مونږ کې څوک داسې شته چې هغه د لوږې نه چېرته یو ټایم یې نه خوړلي؟ څو ټایمه خورو؟ سحر ناشته بیله کوو، 11 بجې بیله خورو، 2 بجې بیا روټۍ خورو، مازدیګر چې بیلې وي، ماسخوتن بیلې وي، بیا ورپسې کاوه بیله وي، تقریبا 6-9 ټایمه مونږ خوراک کوو او بیا مونږ وایو چې یاره بس زمونږ څه نشته. ضروریات هم پوره کېږي، ډېر زیات ضروریات هم دي، خواهشات هم نه پوره کېږي، یا د بادشاه هم نه پوره کېږي.